زه ګیله د چانډه نه کړم ګیله کړم د خپله ځانه دلته هر څه بیش بها دي د پښتون مینه ارزانه خپله خاوره کې غلام یم د څلوو په سان خرڅېږم خپل مشران مغداران دي زه به چا ته وجاړېږم که هر څو وایم آزاد یم په پردي حکم چلېږم ما خپل ورور په ګولولي څه به بد څه د دنیا نه دلته هر څه بیش بها دي د پښتون مینه ارزانه ولې تا چې لرګی ورکړو وروڼو تاسو ټول دا پروګرام ته راغلي نو ضروري دا دی چې تاسو دلته توجه صرف دلته وي ولې تا چې لرګی ورکړو ځکه برید وکړلو تبر ونې څه له وایې ته چې په ماته پر وکړو خبر دا چې اور پتا بلیږي لوګي خېږي لکه ابر دا طلۍ د ستا وجود دی خپل حال دې وکړه صبر خپله سوځې خپله پرې شوې خپله سوځې بیا ګیلې کوي د چا نه دلته هر څه بیش بها دي د پښتون وینه ارزانه ټولو غیرتي ننګیالي توریالیو پښتانو السلام علیکم خپله خبره مختصر کول په دې وړو چې موږ ملګري دلته چې څومره هم راغلي دي هغه د خپلو ګم نه هم نه دي پارې اصل کیسر صاحب زه د کورم ایجنسي سره تعلق ساتم او د کورم ایجنسي چې کومه علاقه ده هغه ته سنټرل کورم یای او دلته چې څومره هم خلک دي دا هم دغې د علاقې یا د وزیرستان یا د بجاور یا د ممان یا د بجاور سره تعلق ساتي اصل کیسر صاحب همیشه دوپاره پښتانه چې استعمالیږي یا همیشه دوپاره چې د پښتانو استعمالول شوي دي یا همیشه دوپاره پښتنو ته څه ناره ورکول شوي دي یا د همیشه دوپاره د پښتنو بربادي چې کوم سبب جوړیږي هغه همدا د سپیکر دی هغه همدغه سټیج دی موږ دوپاره همیشه دوپاره هغه الکوب راکړي شوي دي چې آزاد قبایل تکړه قبایل غیرتي قبایل هر یو هغه قبایل په کشمیر کې جنګېدلي قبایل د قائد اعظم سره حساب ورکولې قبایل 1965 کې انډیا سره جنګ کول ولا تکړه قبایل دا ټول قبایل چې کله الکوب راټول کې نه داسې محسوسېږي چې د موږ کوم رزلټ راوځي هغه صرف په دې راووتلو چې اخري کې د شلګر قبایل زه دغه ته ټول کلمه خلک ناست دي بدقسمتي دا دی چې کوم سړی هم د ایجنسي نه راوځي او بیا په پېښور کې سبق وایي بدقسمتي دا دی چې موږ څومره هم ځوانان راوځي دلته هغه دلته چې کوم راوځي بیا د سرخي پوډرو ته توجه مه ورکوي هغه ته بیا د سرخي پوډرو ضرورت نشته دی دلته چې څومره هم زما ځوانان راوځي هغو سره مو حوصلې تړلې دي هغو سره مو خوبونه تړلي دي هغو سره مو امیدونه تړلي دي ضروري نه دی چې هغه د سیاست ته وځي ضروری نه دی چې هغه د سټیج ته پوځي ضروری دا دی چې ته د خپل علاقې تقدیر بدل کړې ته همیشه دوپاره زنده باد یې ته همیشه دوپاره مرده‌باد یې ته همیشه دوپاره سرکیسر دوپاره مرده‌باد زنده باد پلني ته زنده باد مرده‌باد ځوان دښته نه یې ځوان د علاقې ترتیب بدلونې ته یې ځوان د نارو لګونې ته نه یې ځوان هغه دی چې د علاقې مستقبل ته سوچ وکړي تاسو هم صرف زه چې دلته کسو نن زما ځوان صرف سرخي پوډرو ته ځان فارغ کړی دی نو تاسو ټولو ته زه وایم کیسر صاحب باغي صاحب څه کومې خبرې کړې دي هغه زما ترجماني کړې دی مفتي عبدالشکور صاحب څه کومه خبره کړې ده هغه زما ترجماني کړې دی دا قبایل چې پاکستان سره شولو هم خوشحالي مو ونه موندله دا قبایل چې د بټو حکومت راغلو هم خوشحالي مو ونه موندله چې بیا جنرال راغلو هم خوشحالي ونه موندله جنرال مشرف رضي هم خوشحالي ونه موندله او نن د پی ټي آی حکومت د ملګري شکونه راوړي چې خپله خبره مختصره او هغه د ډوره حکومتونو په تېرواني باوجود پی ټي آی او عمران خان هم زموږ تقدیر بدل نه کړي زموږ لیارې بدل نه کړي زموږ سکول زموږ هسپتال بدل نه کړي نو زه نه کوم قبایل دپاره چې بیا د تبدیلولي یو بل چې ته امید وي نو تاسو سره مو امید تړلی دی د تا اسمبلي سره مو امید تړلی دی د خپلې پي ټي
خدمات د تیارې بیا خدمات د لیارې بیا خدمات د نارې بیا خدمات امید بل سړی نشته دی نو زه تاسو ټولو ته یم چې زموږ قبایلو سره یو امید تړلی دی مجبور مو نه کې زه ځانه خپله کلتوس نه لرم توپاک بندوق نه لرم زه ته څه لرم هغه صرف او صرف د پریپیچیایي حکومت لرم نو امید لرم چې دوی به زموږ لیارې کې چې څومره هم خنډونه دي هغه به بدلوي ډېره مننه بریالي اوسئ इंसाफ का अलम है मुजाहिदे वतन है तेरे साथ हम है तेरे हाथ में इंसाफ عبدالخالق پټان چې قبایلی روایتو باندې یقینا خپل خبرې وکړي پروګرام